بیع التمر بالتمر دا باب دی په بیان د خرڅولو د کجورو عوض د کجورو سره. ګوره د دې ابوابو یو مختصر غن خلاصه یاد کړئ. د مسلم شریف یو روایت ته واغا په نسبت دې روایت بخاری دیم جلد راکته روایت بخاری شریف آئی کې لغونی زیادت ته او دا ربا مسئله لپاره اصل الاصول هغه دی چې کوم تاسو مسلم جلد ثانی صفحہ 25 کے تاثیر ٹھیک شوا حدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ دے دا گورے عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل دا یو سواء بسواء دوا يدا بيد ٹھیک شو. فاذا اختلفت هذه الاصناف دا پکې بخاری کې نشته ټول بخاری چې وای دا ټکي پکې نشته. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. تشوا دا سبب 25 دا حدیث مبارک چلے فمسئلے دربا کے دا اصل الاصول دے. بیا ربا په دو قسم دا یو ته ربای فضل وی او یو ته ربای نسا وی نسیعه نسا تاخیر نه ده. ربای فضل څه وی ګوره دا حدیث مبارک کې شپږ امور ذکر شي دي شپږ اشیاء ذکر شي دا شپږ اشیاء چې کوم دین او دا ربا د مسلې اجزا کولو د پارا اصل الاصول شو. نو بعض خلک لکه زموږ دی عاشق کې نه اقوال لیکل دي بعض خلک دي لکه اهل ظواهر چغید د قیاس قائل نه دي نغید ربا انحصار فقط په دې اشیاء ستو کې وای دین علاوه اغید ربا قائل ندی لکه په حدیث کې جوار ندی ذکر چڼې ندی ذکر ریج ندی ذکر شوی او چڼا په چڼا اور ریج په ریجو او جوار په جوارو چې څنګه د خوخي خرڅوا چې یو من جوار په 2 منو خرڅي او کې 2 منو په 3 خرڅي استامر دي زکه چاغي انحصار دا اشیاء ربویو په دشپګو سيزونو منحصر دي او قیاس حجت شرعی دینا لہذا دینا خارج ربا نشته. بیا ربا فضل دیته وی لکه دو اشیاء د جنس واحد متجانسین وی او تی خرڅه یو په بل سواکای نو دیته ربا فضل وی لکه غنم یو من او بل طرف ته 41 کیلو خرڅه نو دا حرام دی دته به ربا فضل وي کله چې لاس په لاس ربا فضل ورته او کې چرته مثلا ذهب په فضو خرڅه نو سره د دینا چې فضل خود جائز دے فضل جائز دے لیکن نسا حرام دا مانا غیت ادار ہوئی قرض ہوئی
زکه چې دا دواړه سیزه چې دا په مجلس واحد کې وي نو الربا رباان ربا او فضل و ربا النسائل بیا ربا فضل او ربا النساء پس کې دا نو آل زوایر وي چې فقط په دشپغو کې د زیات نه ده لکه چې غیر قائل بالقياس دي باقی جمهور علماء کرام اغي قیاس ته حجت شرعي وای اور اغي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دا شپږ اشیاء ذکر کړی دي نو مقصد انحصار د ربا په دې کې نه دی بلکې دا د اموال ربویو د پاره یو اصل دی یو بنیاد دی او په دې باندې په نور قیاس کول کیږي او چې نور مسائل ته په قیاس کوي نو علت قیاس کی اختلاف ہے علت قیاس کی اختلاف ہے چلت سے شعر امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرمائے چ علت آغا جنس و قدر ہے قدر نہ مراد کیل پا مکیلاتو کے دے وزن پا موزوناتو کے دے جنس لکا ذهب یو جنس دے فضہ بل جنس دے حنطہ بل جنس دے شعیر بل جنس دے ٹھیک شو کنا نو امام ابو حنیفہ سے پدے کہ اللہ سوئی ٹھیک شو کنا قدر و جنس ہوئی ہر اغشے چی دا مکیلاتو نہیں لکو جوار دا مکیلاتو ندی ریج دا مکیلاتو نشوا چڑم دا مکیلاتو نشوا نو لہذا پدے کہ بمنگا ربا فضل او نسا دوار حرام ہوئی اس لکا ذهب و فضہ دا موزوناتو ندی نو حدید دام دا موزوناتو ندی نمنگ با دا بیع الحدید چکم دے حکم آغا پا فضہ و قیاس کو نو سمانا بکو چی الحدید بالحدید یدن بی یدن والفضل ربا مثلا نو اندنا علت سوشو قدر جنس امام شافعی علیہ رحمت فرمائے چې دا علت په اموال ربویو کې هغه تو هم دې په مطعوماتو کې او سمن دې په سمنیاتو کې لکه چلته کې ذهب او فضه چې کوم دین هغه سمن دي اوس په ګور چې کوم یو شی سمن دي او د جنس واحد نه وي لہذا هغه کې ربا حرام شو او پای کې نسا حرام شو کم شی چې د مطعوماتو نه وي نالکه جنس یو وي مطعومات وي نو ربا دغه امام مالک رحمه الله فرمایي چې لز سمنیت و ازدهار دی یو شی سمن وي بل یو شی ذخیره کیږي او چې یو شی د یو وخت نه بل وخت پورې ذخیره کیدی شي نو ربا پکې راځي او کې نشي راځي نو بس خپل مزه کاوه بس دا اصل الاصول او دا حدیث دې چې تبه اوره او زبه ویما غنم په غنم او خرڅوا یا دا چې غنم په غنم ربا دا الا ها او ها مگر چې لاس په لاس راکا واخلا دارنګ شعیر په شعیر باندې ربا دا الا ها او ها چې لاس په لاس وي تمر په تمر ربا دا مگر ها او ها وي اوس دې ځکه ما د توي هغه 25 صفحې د مسلم روایت آپ پاکی یاد کی چی مثلن بھی مثلن وی یدن بھی یدن وی والفضل رباوی وَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ جی باب دې په بیان دا حکم د خرڅولو د میوه په میوه سره سوکته منقاوي سوکته کشمش وي سوکته اوس کی وي وطعام بطعام جی ګوره رسو مسله را روانه ده چې حضرت علیه السلام د بيد مزابنین منع کړی دا مزابنه څه ته بیع او ثمر به تمر کیلا
معنا بيع د ولاړو بيع دغه بوټو دی هغه میوه دی چې په بوټو باندې دا په مقابله دغه تمر چې په ځمکه پراته ده لکه یو سړی وی چې لکه ما سره دا دو بورې د کجورو پرتی دي او دا واغله او دا اونې میوه چې کم دي نو دا مال راکا نو دا بیا حرام ده ایوجه دا چې بیا او تمر چې کم کته په ځمکه پروت دی تو دا خو موزون دی دا خو معلوم دی معلوم المقدار دی لیکن هر چی بیا او ثمر علی النخله دی نو هغه غیر معلوم المقدار دی نو په دې اعتبار څخه چې هغه معلوم المقدار نه دی نو هغه سود دی وبيع الزبيب بالكرم کیلا خو څنګه کرم مان هغه انګور چې په بوټي باندې دي او زبیب چې خوشک دی نو توس د خوشک انګور چې کم دی په مقابله د تر انګور چې په اون کې دی خرڅه نو دا بیا حرام ده جی ګوره بیا د مزابنین من فرمایل دا ان یبیع ثمر بکیلن شو اوس دی ان زاد فلیه و ان نقص فعلیه معنا الکا دا کجوری واخلا او د دې بوټي دا میوه مال راکا اوس دا مشتری وی ان زاده کچره په بوټي باندې دا میوه زما د دې میوه نه زیاته وا نو فلیه نو ګټه او نفع زما ده وان نقصو کچره هغه میوه د بوټي دینه کمی راوخته نو فعلیه نو تاوان په ما باندې ده اوس دې ته بیا مزابنه وی او دا بیا حرام ده اگر چې دلته کې رضا د بای مشتری هم ده خو دلته کې رضا د بای مشتری له اعتبار نشته دی ځکه چې رضا د شاری پکې نشته دی وحدثني زید بن ثابت ان النبي صلی الله علیه وسلم رخص فی العرایا بخرسها حضرت علیہ السلام اجازت ورکړه دی په عرایا کې په مقدار جاری سره اوس دې کې منګه وایو چې رخصت ورکړ د اجازت په عرایا کې په معنا وسنګ کې په تبديل د عرایا کې په مقدار دی عند الاحناف په بيع د عرایا کې په مقدار دی فرید امام مالک او د شافعي علیه الرحمت اوس داروس مسله را روانه ده نو موږ دلته ځان سره کو اولاد دي لیکل دي چې قریب را روان دي او مخکې راځي تفسیر العرایا چرایا څه ته وایي او بیا پاری کې جواز او جادمی جواز سو وجدا او هغه بيع ده یا هغه هبه ده نو دا بيع ده یا تبديل د هبه په هبه دي ارو سره روان دي اغنا وجدا تبديل ده هبه په هبه دي خصورتن بيع ده ځکه په حدیث کې تعبیر د بيع نشوي دي او باقی حضرات وی چې دا بيع ده امام شافعي سے وی بيع ده امام مالک سے وی خو موږ سره دي واغوم پدې کې قائل دې پس په شروط اربعو سره چې ضرور شرط وي نو البته تبديل پارایا کې راځي شي کې شرایط اربع پکې نه بیا پکې جی مخکې دا ګور انه التمس صرفا مالک ابن اوس خبر ورکړه چې دی مطالبه وکړه د صرف نه دا بیا صرف یې نه کې بیا سمن به سمن بیا ذابی به ذاب یا بیا ذابی بالفضا الکا مال رزګاری پکاره ده یعنی ماته پیسې پکاري دي بمئات دینار یې ځل دینار واخلا او مال د دې په وځ کې چاندی راکا ماته پیسې راکا ان سل دینار دینو د یو دینار په وځ کې 10 درهم دي ان دا سو شو د خیر سره ال اخري تو رسیدم فدانی طلحه ابن عبید الله حضرت طلحه ابن عبید الله زرا وختم نو فترا وزنا نو منګه تجارت وک یعنی من خپل میز کې رضامندی اخکار کړه حتا استرف مني پوشکنا تر دې پوری چاغې د مان واغسل فاقذ الذهب يقلبها وای غسل سره پلاس کې اړول راړول
ثم قال حتى ياتي خازني من الغابه دا پیسې قران واسي چې دینار کنا او لاس کې اړي راړي ورته بس رزګاری دل در کومه چې زما خازن راشي د غابي زمکنا وعمر يسمع ذلك عمر سيف د مالک ابن اسد طلحه سيف خبر اوریدي فقال عمر سي والله لا تفارقوا حتى تاخذ منه نو مالک ته وی چې خبردار جدا نشه د طلحه ابن عبید الله نه سوچ دا پیسې دی اغستنی ولی چې نصاب پکې را نشي او ید بالید پکې متحقق شي قال ولی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم عذاب بالورث ربا الا ها وها والبر بالبر ربا الا ها وها والشعير بالشعير ربا الا ها وها والتمر بالتمر ربا الا ها وها فاذا اختلفت الاجناس فبيو كيف شئتم مسلم نبواخلو ٹھیک شو مولانا صاحبہ نو اس مسئلہ دا شوا چې علتی په اموال ربویو کې چې کله د جنس واحد نوي نو شیئن حرام دي تفاضل او نساء او کله چې د جنس واحد نني او نو بیا پکې دو سیزه حرام دا یو شی حرام شو چې ان نساء اس ذات بالفضه تفاضل جائز دی خو نساء جائز نه ده جی قربان یعنی ما دا حدیث سے ذکر دے نو دا پشان په حال د صرف چغه بیا د ضاف بال فضه دا ولا تشفوا من مزیات وای شو ما زیاتول دي ولا تبيعوا منها غائبا بناجز من دا مخر سوید دی سزوننا سشه غائب یعنی غیر موجود شی بناجز پلاس باندې حاضر باندې چته دا ذاب واغلو په زبر علامات پخین راکی نو دا جایز نه دي نو هغه مسله د باب د بیان دا خرصول د یو دینار په بل دینار سره نساءن یعنی قرضی په تور باندې او دا جایز نه ده بس دا جایز نشو کنه ځکه چې دینار په دینار دی نو تفاضل حرام شو نساء حرام شو جی ما ورته چې ابن عباس سے خدا سے نه وي خو څنګه لا یقوله خدا سے نه وي نو ابو سعید چې سوال ته ما ته تاسو کړو فقلت ما ته سمعته من النبي صلی الله علیه وسلم او وجدته فی کتاب الله تعالی تا د الله په کتاب کې دا موتی دي فقال كل ذلك لا اقول دې دوه خبرو کې ځان نه یم وانتم عالم برسول الله صلی الله علیه وسلم مني تاسو زمانہ خپويږي د حضرت حدیث باندې ولكن اخبرني اسامه نبی صلی الله علیه وسلم قال لا ربا الا في النسیه ایو چې ربا نشته مگر په نسیه کې داغي تدین کې داو چې الکه تفاضل جائز دی خو نسا جائز نه ده حالانکه تفاضل حرام دی نساء حرام ده لیکن صرف ایت وام نو تفاضل چې د جنس واحد نه نو نساء او تفاضل دواړه کې جنسین جدا شي نو بیا تفاضل یجوز او نساء حرام ده لکه ذات بالفضه شي به بس اوس ربا نشته مگر په نسیئه کې کلا
فی الذهب بالورث شي او دلته کې غبل ربا فضل خو نشي راځي او جایز ده احنت بالشعير متفاضل لا باس به یدن بيدن ولا خیر فی نسیئا پوښو کې چې لاس پلاسي خیر په نسا کې نشته ده مانسو شو نسا شر ده نسا حرام ده پای کې څه فائدہ نشته یعنی جواز نشته ده کیف شئنا یعنی کلا چې الفظ بالذهب کیف شئنا متساویان وی یا متفاضلن شي خو چې یدن شي دا قاعده پکې لګو جی ګوره دا دو خبرې رااله پکې بیا د مزابنی مستقل باب راغی او پخپل یې بیع التمر بالثمر نو خرصول د رشید کجورو دی بالثمر په میوه د اونی او بیا د منقاد بالکرم په انګور باندې چې په بوټي کې وي او بیع العرایا ان قریب مسرازی انس بن نبی صلی الله علیه وسلم مزابنه والمحاقله محاقله د حقاله الندا او بیا محاقله ستوي بیا د ولار فصل په غلی باندې لکه استا کر غنم براتی دی لسمنا او یو سره ذمہدار راغی تاسو کاکا لسمنا غلم را تراکو زما دا فصل چې دی لس کنال دی او تاسو پته فی کنال خو من غنم وی کنا مثلا دا ولار فصل طوال استاشه او چونکه مال غله پکار د کور کې غله نشته مال راکا دا جایز نه ده محاقله شو د دې وجنا چې دا تاسو په منډای کې په دې بورو کې چې کم غنم پراتی دي خو مقدار متعین دی معلوم مقدار دی لیکن هغه فصل چې په بوټو کې دی یعنی په پټی کې ولار دی دای مقدار معلوم نه دی لہذا دا حرام ده ګوره دارو سره روان دي نو الته خبر او کما چې پیغمبر علیہ السلام فرمایي لا تبيع ثمر بيع د ثمر جائز نه ده حتا يبدو وصلاح چې سو پر دغه میو صلاحیت اخکار شوی ني اوس دا صلاحیت ترجمه مخکره روان دي حتا تزوا حتا تده حتا تزوا حتا تحمر چغسری شي روشګنا یا غټي وکي یا یامن من العاها چې غد آفت سماویو نه محفوظ شي ارو سره روان ده او تی کی بیا درې قول دي زکه چې بیا د ثمار قبل بدو الصلاح دې کې درې مسلې دي بشرط التبقيه او بشرط القطع او بیا مطلق چونکه ارسل روان د مستقل باب هغه کې مونږ ویو ولا تبيع ثمر بالتمر قال اخبرني عبد الله بن زيد ان رسول الله رخص بعد ذلك في بيع العريه بالرطب او بالتمر ولم يرخص في غير بيع العريه کې پیغمبر علی السلام اجازت را کړې ده عريه ته خبره کوم بل طرف تر روان ده خبره جاریه ستو وي او ما څه اشاره وکړه چې بعضی ائمه دي ته بیع وي مګر دي ته بیع نه وي مګر صرف تبديل الهبه بالهبه وي ورغم یو خاص عذر شریف بنا باندې وي جی دا مزابنه مانو شو کنه اغستل د میودی د بوټي
لکه دا ثمر اطلاق چې د ثمر شي نو اطلاق په تر راځي، تمر شي نو اطلاق په خشک راځي. فیروز نه وفي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع بن عمر عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب الهدية ان يبيع بفرسها باب ويستمر الان وعلى رؤوس النخل بالذهب والفضة. باب دې په بیان د خرصول د میوه چې په بوټو باندې په مقابله د پیسو دا جایز دي. جی وفي قال حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ځکه دې کې سود مود نشته. الا العرايا سوا د عراياونا اخر رسول شي ارس راضي. جی دغه روایت چې کوم دین بیا امام مالک ځان راوچت کی رسومګه باس کو هغه رخص فی بیل عرایا هغه سلور شرطونه چې امام مالک صاحب د بیل عرایا د جواز ذکر کړي پای کې یو شرط ده چې دا په 15 وسقو کې یاد دینه کم وي او کله چې د 15 وسقو نه دا زیات وي نو بیا به بیل عرایا جایز نه وي. ورخص في بيل في 5 أوسق أو دون 5 أوسق قال ما بيعهم. يأكلها أهلها معنى أن تباب حرسها چې خاص کړي شي د تخمینی باندې يأكلها أهلها رطبا معنى چې اخري مالک دې دای میو لرا رطبن تر چا خوشک ورکی او تازه تازه تی واخلي. یحیی ابن سعید وی زوړی کو ما وچ مکی والوی چې نبی علیہ السلام رخص فی بیل عرایا اید عرایا په بیا کې جواز ور کړل. فقال وما يدري آل مکه وجکنا وی آل مکه په دې خبره سپو دي زکه دا خو زمونږ د باغونو مسلې دي. قلت ما انهم يرونه عن جابر ايضا جابر سے نو دا روایت نقل کی فسكت يحيى سے خاموش کیا غل شو. قال سفيان انما اردت ان جابر من آل مدینہ جابر مدنی دے. قيل لسفيان وليس في نهي عن بيع ثمر حتى يبدو الصلاه قال لا ما ورته چې په حدیث کې خو دانش ته چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بيع ثمر قبل بدو الصلاه منع کړدا قال لا ونا ای روایت کې نشته نه پکې نشته. جی بس ګورا اوس دې ځکه مسله یاد کا عرایا عمرالا چارایا سوته وي ای ګورا عاریه ویل کیږي یو شی چاته خیراتی حواله کول. بیا چې کله دا سړی خپل میوه بل ته حواله کوي نو دې ته معری وي بتشدید الراء معری ورته خو معری وي خیراتی ورکون کې او چې چاته ورکی میوان هغه ته معرا له وي یا مغرا له وي. تشوا معری مغرا له او اریه دغه حیثیت داو چې د عرب خلقو داغه بداسیو لکه دا پیر صاحب چې دې باغ دی او کجوري دی باغ کې ډیر شی د دې گاونډي د عبدالجلیل صاحب عاجز دې میوي نشته ماشومان ته میوي غواړي دی ورته چې لکه عبدالجلیل زما په دې باغ کې دا دو بوټي چې دي کنه دا میوي دا ستاشوي میوي خاونه نه دا ستاشوي ته دین خپل بچو د پاره بقدر ضرورت نه لمیوي وړه دا ستاش خیراتی می دردا کوي.
بس د عربو دستور داو چې کله میوه په پخېدو شو نو دوی به سره د خزو نه او د بچو نه دوی به خیمه راوچته کړه او خپل باغ ته بلاړل الته خطر خدا نه و چې څوک بغل راشي او موږ به ولوټي امن زیو دوی به خیمه ټکول او خپل باغونو کې پاتې کېدل تازه تازه کجوري خوړل او تازه تازه کار تا خیال ورته زه یو مرګره د کوټي آی په ډیر مزاقي نغوي یرا زم په دې کوټه کې د ټولو نه زیات د خوند رضی هغه چې انګور او میوه پخیش یمنګه د خپل باغونو لوی لوی دیوالونو تاو کړم لیدل چې غټ غټ دیوالونه تاو یمنګه چې زونه بیا زنانی او موږ ټول زو هر بیا لکه سړی ولاړی او ګچی مچی شوکې او کله دا ګچو شوکې کلاو ګچو شوکې خو شو کنه نو یاغه زمونږه په پورا کال کې لکه د اخترونو اختر وي فریقین زنانو سړی دوار دی موسم ته لري خوشاله تخیل ورته ازادي پکې اوس عبدالجلیل چې کوم دنو دی براغه جناب علی او دی بزانه میوي شکولې نو الته کې د سهارګل د پیر سے اولاد بچی زنانا دایبم هیله مشکلات چرته سره بیا راځي نو دلته معری وی سهارګل معرا له تا چې داسې وو چې د دې بوټو د میوي اندازه ولاکوا دا وسوي آیو جی دا خو تقریبا 2 منوي یا 3 منوي 4 منوي مثلا نو معری ورته وی چې لکه داسې وکا چې دا بوټي ما ته پریږي دا او تراشه زما منډای ته زه تعالی 3 منو کجوري الته درکوا استا پر اتو یا رمال تکلیف دی اوس ورخص فی الاریه مطلب داشه پیغمبر علیہ السلام د دې اریه اجازه ورک اوس منګوي چې دا خو دې مالک مخکم دې عبدالجلیل نفیسینی دی اغستی خیراتی ولا ور کړی اوس دلته کې عذر راغی چې هغه دې راضی او دلته دې ماشومان دي دغه لپاره هر وخت پرده نشي کېدی دلته اوس دې له عذر د پردې دی دې وسوي چې لکه داسې وکړو چې هغه تماته پرېږي د الله تعالی دا نور میوي درکوما نو دا خو تبديل الهبه بالهبه شو د وجه عذر ما عندنا خودی ته امام شافعی سے بوتی ته امام مالک سے رحم الله هغه و چې دا سیره دا بیا ده منګو حدیث کې چې پیغمبر علی السلام وتبع الاریه ویلی دا صورتن ویلی حقیقتا نه دي ځکه چې بیا ستوي خود مبادله المال بالمال ته وي دلته مبادله الاریه بالاریه شو مثلا مبادله ثمر شو بالثمر شو خدا حقیقت کې بیا نه ده بلکې امام شافعی رحم الله فرمایي چې نه دا بیا ده لکه دلته دوی ذکر کوي قال ابن ادریس لا تكن لا بالكيل من التمر يدا بيد ولا تكون بالجزاف مما يقويه مطلب دا شو امام شافعی سے فرمایي چې دا چونکه څه شو بیا شو نو چې بیا شو نو تحویل به کړی کیږي اوس نه چلا چې بازار کې بوره ټکېګا دا میوي چې شکول شو کنه نو دا به مالک واخلي چې مالک واغست دا سودی من دی التن من ورک مطلب وشوي اوس فل حال نه امام شافعی سے ودا تحویل وکړه کی د اسمارو چې کله موسم د پخېدو راشي او میوي پخېشي مالک ویل کرا کوزی کا چرا کوزی کړي اوس یو ته نه یاره وې تر لسمن دي دا ما ته پریدا خبرات امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې دا خو بیا دا خدا مشروط ته یو دا چې بعد ان تزهیا کله چې په خواله پکې راشي دیم شرط دا چې دا په مقدار د 5 اوسقین وي یا د دې نه کم وي او ما زاد د 5 اوسق نه مجایز نه او درېمه خبره بدای مولانا صاحب چې تحویل د میوه عند الجزاز وي
قبل الجزاز تحویل د میو نشته دی او سلورم شرط دی چې دا تبدیل د اریه په اریه سره من صنف التمر وي یا اجودا نو العجوه بالعجوه او چې هغه برنی دا نو البرنی بالبرنی دا څلور شو کلا ان تزهیا چې پخیشي کلا چې تحویل اند الجزاز شي کله چې مقدار د 5 اوسقین یا کم وي زیات نه اور میوی د صنف واحد نه وي امغه نه غوډه بیا ویونه نو دغه وی تفصیل راځي قال مالک الاریته اتا د ان یوری الرجل چې خیراتی ورکی او سره بل سړی لره النخلتا میوه د کجورو ثم يتذا بدخول عليه او بیا تکلیف محسوس کړي دا معری په داخله دو د چا د معرى له علی په دې معری باندې نو فروخ سرونو شرم دي تجارت ورکړي شه ان یشتریا منو بتمر ورشي کنه چې واخلی سو ان یشتریا چې واخلی دا معری له هاده میو لرا اری لرا منو د معرى له نا بتمر په باندې دا او چکجورو وقال ابن ادریس امام شافعی سے وی لا تکن الا بالکیل من التمر یدا بید شرط ده چې دا پالي چې په پیمانه سره وی د کجورنا لاس پلاس ولا تکون بالجزاف په تخمینی با ني چې دا دمر او دا دمر دي ومما يقوي قول سال ابن ابي حسمه بالاوسق الموثقه وشکنا امام ادریس کوم خبر وکړه او اما یقویه او هغه خبره چې مضبوطی قول د ادریس لرا قول د ابن ادریس لرا اقول د سالم نبی خصمه ده ازنګ بالاوسق الموثقه اوسق سټو ته موثقه تاکید ده هغه پښتو مرګو هغه مقدار جو کله شی باندې امام شافعی سے وہ فرمایله چلک جزاء بنوي تخمین بنوي نو کېل بوي نو اوسق موثقه دي تایید وشو خجي وقال ابن ساق في حديث النافع عن ابن عمر كانت لا رايا ارياسوا ان يوري الرجل في مال النخله چې ورکی یو سره د خپل مال لکه جوري والنخله ته ادو کجوري یعنی بوټي مراد دي وقال يزيد عن سفيان حسين على رايا نخل كانت توهب للمساكين ارایا ستوي هغه بوټو ته وي چې میوه دغه او بخله شو مسکینانو ته فلا يستطيعون ان ينتظروا بها دا بل توجیه نو دې غریبانو به انتظار نشو کوله طاقت انتظار زکه دوی خو ته غریبانو او په پخې دوری ما چې پس اوزو اوس کور کې سنشته ده نو دې به مالک باغ ته وی کاکا جی هغه توه لملا د کور خیرات راکا نو رخ سلام ایبی وا بما شاء من التمر مطلب شو اول صورت کې بیل اریه سوا په عذر دا مالک وا اوس دې ذکر هغه بیل اریه په عذر دا مارا له سرا ٹھیک شو چلو باب بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها ګور علماء کرام دا مسله چې هدايه کې وای نو د شپږ صورتونه دي او چې بخاری کې وای نو درې صورتونه دي او څنګه بيع الثمار معنی خرڅول د میوه قبل ان يبدو صلاحها مخکې د دینه چې ظاهر شي دغه صلاحیت نه مراد دغه منتفع به کېدل مخکې د دینه چې دغه نه پیدا واغستې شي اوس مثلا عبد الوارث غټ باغ د خیر سره او دې خپل باغ خرڅي نو ګوره قبل بدو الصلاح اوس دا بدوی ثلاثه وي مخکې د مأمونیت د آفت سماوینا یو
مخکې د اظهار د پوخوالي د غینا مخکې د اظهار د منتفع به د غینا اځي غټه موټه بوچي دي نو بیا د ثمار قبل بدو صلاح جائز نه ده اب هم جائز کیږي نو بعد بدو صلاح بیا په دې کې مسائل دي بیا د ثمار قبل بدو صلاح دې کې درې صورت دي یو صورت دا دي چې بشرط القطع عبد الوارث په پیر سے باندې چې کوم دی با خرڅ کړ وته چې لکه په لک روپے باندې ستا شوي او سبانو مزدوران لګای او دا ځان له کټ کړي نو دا جائز باتفاق الائمه ده دغه د اختلاف نشته دیم صورت دا د مولوی سیوا چې هغه بیا مطلقه شي مانس شو مالک د باغ په مشتری باندې باغ خرڅ کړ په دې کې د نه د مشتری طرف نه نه د بای طرف نه اس قیدونه لګول شو چې لکه قبل دی او کې بعد دی دا قطع ده او کې ترک دی بیا مطلق شو کنه امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي دا جائز ده بیا مطلق جائز ده او موږ به دا بیا مطلق هغه به جائز حمل کو دا بشرط القطع ده امام مالک امام شافعی علیہ رحمت ایوی چې بیا مطلقه جائز نه ده دریم صورت بیا د اسمار ده وعلى شرط التبقیه پیدای کو تو بقا علی شرط البقاء علی شرط التبقیه معنا دې میوه خرڅې په مشتری باندې په مشتری وی چاله کا دا میوي به دغه سیوی او د چې په څنګه پخېږي نو زو ټرکونه راولم او ډکوم به وړم به نو دا جائز نه ده عند الکل لیکن هدايه کې لیکي چې امام محمد صاحب دې قائل دي او دی وخت دا سواتيان چې کوم دي کنه په دې فتوا ورکړي یعنی باغونو والا مالکان چې دي اکثر په دغه باندې فتوا ورکړي خطکی مټ جوړ شي کنه نه بیا خرڅ کی لیکن اصل بشرط القطع عند الكل جائز شو بشرط الابقاء جائز نشو او مطلقا مختلف فی شو عند الاحناف يجوز وعند المالك والشافعي خلاص وذا جزا الناس کله چې بخلق د میوي تکولی وحاضر تقاضيهم او د تحویل وقت براغه دي مشتری به ورتوي انه اصاب الثمر الدمانو الکه میوه ته دمانو رسیدا دا دمان یو بیماری دغه په میوه کې راو لګي یعنی زه په دې چې تور شي جی دا ټول در بیماری دي وعاهات دا بیماری دي یحتجون بها چې دې مشتریانو په دې باندې ځان له دلایل نیولا چې لکه میوه نقصان شو او دا شو دي نګوره دا فلا تبتاو چې حضرت ویل حتا یبدو الصلاح الثمر وای چې دا کل مشوره دا به تور مشوره وا او شکنه دی لپاره چې کثرت خصومت راته لکه خصومت وقال ابن خالد بن زید ان زید ثابت لم يكن يبيع ثمار ارضي حتى تطلع الثريا ایب د خپل میوي نه خرڅول سو پور ثريا سورې براو نه خطا دا ثريا سورې چراوخیږي نو دی وخت میوي پخېږي یعنی پخې شي جی خپلوي نو ښکارا به شو اصفر د احمر نه ځکه چې میوه چې کله غټه کوي کنه نو ایو کې ځای زیړی
او چې بیا ورو پخیږي مسرکیږي. د تزهو معنا شو چې تحمر رقم ازدار سری شي دي. تشقها فخبل وجه تردی چې خی پخی شي غا تشقیح راشي او تشقیح وی تغیر د رنگ دا تشقیح وی چې جړوالی نسری شي یا توروالی تمایل شي. گورا لکھ صبر حتی قال تحمار و تصفار قال ابو عبداللہ امام بخاری وی کتبت انا عن معلّ ابن منصور مالک لو دا حدیث تا معلّ ابن منصور نا چکم زما شیخ دے الا انی لم اکتب هذا الحدیث عنہ. تو مطلب شا کتبت انا عن معلّ ابن منصور ما د معلّ ابن منصور نا روایات لکلی دی اغسطی می دی زما استازو ما تی لکل کری دی الا انی لم اکتب هذا الحدیث عنہ لیکن ما دا حدیث تا معلّ نا لکلے نہ دے اسی لکلے نہ دے دتای نقل کې څنګه او تا ته ورسېد څنګه. د صاحب د کتاب وایي چې ګوره کتابت په دوه قسمه یو کتابت ته شیخ نه بلا واسطه چې شیخ خبره کوي او تلمیذ قلم پلاسی او لیکل کوي او یو چې کوم دی نو کتابت بل واسطه وي لکه شیخ کلام چا لیکلی بیا طالب دغه مکتوب نه نقل وکي نو معنی دا شو چې کتبت انا معلّ ابن منصور ما کو د معلّ ابن منصور نا روایت لیکلی دی بلا واسطه لیکن الا ان لم اكتب هذا الحديث عنه بلا واسطه دا یو حدیث ما دغه نه بلا واسطه نه لیکلې دا ما ته بل واسطه رسیدل دی. جی ګورا مولانا صاحب دا یو مسئله ده یو مالک دی عبدالوارث نوم دی او دې یو باغ مالکو او دې په پیر باندې باغ خرڅ کړ. اوس دې باغ باندې افت سماوي آهر راغی طوفان راغی غلې رااله او د باغ میوي ختم شونه صبح کیږي. جمهور علماء کرام امام بخاری سے امام ابو حنیفہ سے امام یوسف سے محمد سے شافعی رحم اللہ دوی ټول وای کچری مشتری دا میوه د باغ قبض کړی دا نو تاوان د مشتری په کور دی او کچری دا مشتری دا میوه قبض کړی نه و لا په ملکیت د بای کی و نو فز زمان علی البای بس مثلا شو کچری دا مصیبت بعد قبض المشتری شو التعاون على بيت المشتری شو او کچری دا قبل القبض وا نفذ زمان على البائع. جی ایت دی خبر دلیل دی چې قبل بدو صلاه کوم دی میوه خرصول جائز نه دی او دغه دلیل دا دی چې چرته وای چې دا میوه نو لکه چې دا افت سماوي سره دا شی تباشي غټه ختم شي میوه ختم شوا نو تا چې دی مالک نه مشتن را لک روپیا غستی دار پسا غستی تعالی خو ځکه دو ډک شه د پیسو نه
خو مشتری نه تاسو کې چې دایي مشتری هوښیار باش پس نه لیکي کنه د مشتری کو بیړه درکښ وکړه د پیسو په نسبت ثم اصابت عاهه بیا دیت افت سمایو رسی ٹھیک شو کنه نو کان ما اصابوا علی ربه مانش هغه مصیبت او آهت چې رسیدلې ده په مالک د میوه باندې ربی معنا مالک د میوه نمګوي چې مالک د میوه وکړي کې چې مشتری قبض کړي ده نو فل مشتری رب الثمر ده نو فل زمان ال مشتری شو او کې چې مشتری قبض نه ده کړي نو میوه د چا ده د بای ده نو رب هغه شو مالک هغه شو تاوان پاږي شو ګور علماء کرام دا درمیان کې بیا سلام نه ده خو صورت سلام ده او سلام د فارا مستقل باب را روان ده باب شرط طعام الاجل بعض بیان د خرصول او طعام پر نیټه پوری الکه نیټه پوری طعام جایز دي چې خرڅ کی لکه مثلا ته طعام واخلې اته چې پیسې بدل لسره د پس در کوم نو دا جایز دي تشوا اران فی السلام معنی عرفی بانا کہ اران فی السلام یعنی قرض فی السلفی فسکی فبیع سلف کی جی اس گورا علماء کرام د امام بخاری دا باب ذکر کولو کې اشاره ده چې کجورا چای چې د هر یو صنف نوي دا په منزله د جنس واحد ده او په جنس واحد کې خو تفاضل حرام دی لہذا اعلی ردی اعلی کجورا په مقابله د ردی یا ردی کجورا په مقابله د جید یدن اور مثلا خرصول شي لیکن تفاضلا نشي خرصوله ځکه اذا اراد بيع تمر بتمر خير منه کله چې اوسره اراده کې خرصول د یوې میوي په بلې میوي سره داسې میوه چې هغه د دینه بهتره وي نو تفاضل حرام دی ولی لأن الاسمار من جنس واحد جی گورا وَإِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثِ نبی علیہ السلام لا تفعل داسی بنکے بیل جمع خرڅ کټول کجوري بدرایم په پیسو ثم ابتا بدرایم بیا په دغه پیسو واخلا سجلیبن عمده کجورا ګور مسلې توکیدا اوس یو مالک دی آ کجور خرڅي کجور نه مراد بوټي دي نخل معنا کجوره کنه لکه بوټي کجور موږ دا کجوره وي دا کجوري بوټي دي اوس یو مالک دی د باغ هغه اونې خرڅ کړي او په دې اونو کې میوي دي اوس د دې میوه دوه حیثیت دي یا قبل التعبیر بیا شوی دا یا بعد التعبیر بیا شوی دا تعبیر بیا یعنی قلمی کول دا ماده کجوره شي دغه په شګوفته کې د مذکر مادي ګور واچي د خدای کار دی بیا میوه سی واقعي کینی نه کی زم په کور کې یو بوټی دی زور کړه خو او دا د حج کجوره ده اوس پدې کومه ده عمده ده نو دا تقریبا چې د 30 کیلو کوي کجوره
لیکن چې دمر شي او شنه شي بیا په ورځېدو شي ولې تعبیر نشته کنه امونه چل راځي دا هغه موقع چې د تعبیر نه هغه موږ نه پاتې شي ګډه وډه شي انا خبره کجره پکې لیکن چې تعبیر نه کنه غیر معبری نه پاتې کیږي نه هغه ارتا وشي اوس بعضی ائمه حضرات وایي چې دا بیع النخلات قبل تعبیر الثمر ده نو فالثمر للمشتری فالثمر للمشتری او چې دا عقد شوی د بعد التعبیر نو فالثمر للبائع الا ان يشترط المبتاع وشوي قبل التعبیر وی نو فالثمر للمشتری او کې بعد التعبیر وی نو فالثمر للمؤبر اگر بائع دی الا ان يشترط المبتاع امام ابو حنیفہ علیہ رحمت فرمائی کہ چری قبل التعبیر وی دا بیا او کہ بعد التعبیر وی دا بیا په دوړو صورتونو کې الثمر للبائع الثمر للبائع عرفا عقلا وشرعا ها الا ان يشترط المبتاع غزال خبره کہ قبل التعبیر مشتری شرطوں کا کہ بعد التعبیر مشتری شرطوں کا خو بس ٹھیک شو او کہ جر مشتری شرط نه دی لګولې نو فالثمر للبائع دوار صورتونو کې قبل التعبیر و بعد التعبیر د دې مثال او نظیر لکه دا سحرګل سیو دی کنه د دې یو غلام دی د غلام په جیب کې چې کوم دی یو 100 روپے پرتی دي او دې په عبد الجلیل باندې خپل غلام خاص کو نو د غلام په جیب کې چې کومه پیسې دي هغه د مشتری نشي کېد هغه د چاري ادب بری ها الا یشترط المشتری چې مشتری هوښیارو ادي وته چې لکه دا غلام سره د مالها ما سره خصوصي خرڅه نو بیا غوسان خبره ده لیکن که چرسل عقد خود بیش عقد خود غلام شوی دی لہذا سر غلام تحویل کیږي وا ما فی جیب الغلام هغه د چاري د مالک دی باب قبض من با نقلن باب دې بیان د قبضه دغه چا چې خرڅ کی کجوري بوټي خاطو پیرات چې داغي تعبیر کړی شوی یعنی قلمي کړی شوی او ارزن یازمکا مزروعتن کرل شوی او بیجارتن یا با اجاره سرا قال ابو عبداللہ امام بخاری میں گویا تھا وقال ابراہیم حدثنا شام قال اخبرنا ابن جریج سمیت ابن ابی ملیکہ یخبر النافی مولا ابن عمر ایما نخل بیات حرا کجوری چی خرچ کرشی قد ابیرت دا سے حال کی چی قلمی کرشی وی لم یذکر الثمر او اندلاقت سمرو ذکر نیشوی نفس سمر للذی ابرها نمیوہ دا انو داغا چاہدا چا قلم لگول دے تعبیری کر دے وکذالک العبد او دارنگی غلام دے چتے خرچ کی پجیب کی پیسی دی نو پیسے دا مالک دی والحرسو او دارنگی فصلو ندی لکز مکہ دے خرچ اکرا فصل پکی والار دے دا فصل دے چاہ دے دا بائی دے اللہ یشتتمتا سم مالو نافی اولائی سلاسا ٹھیک شو مولانا سے جی اقا محاقره د باب د بیان د خرصول د ولار فصل بالطعامی پزمک باندې پروت فصل په خواب استاندار معنا کولا ولار فصل هغه غلی د کور باندې جی اوس دا مسله مخکې تیر شوخه خو امام بخاری خامخا خپل مزاج مطابق د مسلې عاقمه سوا کوي مخکې تاوی چې لکه خرصول د نخل او موږ چې نخل امرا بوټی دي او دته باو به نخل به اصله الک خرصول
دا کجورو په خپل اصل یعنی عین ابوټه اوس لخ یعنی اوري خاصینو دغه سو حکم دی جائز دی میوه سو حکم دی هغه مسله اقامه کوي دا ایما امرن ابارا نخلن هر هغه سړی چې تابع د کجورو کی ثم با اصلا بیا بوټي خرڅ کی فللذي ابر ثمر النخل میوه دا هغه چا تعبیر کړی دی الا یشتت المبتاجین محاضره باب دې په بیان د بيد محاضره د حضره نه ده او حضره اصل په معنی د نرموالی راځي او دلته په معنی د شینوالی شین شي نو بیل محاضره باب دې په بیان د بيد محاضره حاضر پیژنه کړه هر هغه فصل هر هغه میوه چې هغه شنوي زمونږ د کنز په ترجمو کې موږ وینا بيع د شوتر واځنه بيع د شوتر لکه اوس غنم دی وګه پکې نه شي خیت هغه خلق وي یا لکه په نو باندې میوه دا او شنه دا پای کې لاسې بدو نه دراغله او اوسري محدثین معنی کې بيع المحاضره بيع الاسمار قبل بدو الصلاه جی ما زهوها سشده زهوها سشده زهوه ده یعنی فوقوال ده جمار خو پیجنه نگابا اغا بور چه بلی کجوری کی اغا سپین ده کچه بشاله بور دایی ده خرسولو حکم او داگی ده خوراک جی اوس ګوره یو یاکلو جمارن مان دا شو چې دا بور نه دی گابا پردو کې جو وتوي یہ کھا سکتے ہو خوئی کرا کرب کی مزدار نو قال حضرت امتحان کی من الشجر شجرۃ کالرجل المؤمن په فایده کې د مؤمن په شان لدا فارت ان اقول یا النخلا فاذا انا اهتسم چمکه ټولو کې کشرما حضرت په خپل کې النخلا